بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. زما عزیزانو دا نن ویډیو دا د مازدیګر د رکعاتونو متعلق ته دین وړاندې ما تاسو سره د سحر رکعاتونه د ماسپخین هغه په نورو ویډیوګانو کې شریک کړل. نو د ټولو نه اول خو تاسو خدمت کې دا گزارش دی چې دا ویډیو او زمونږ دا چې کوم تاسو ته زه مسایل یا دا مسایل دینی بیانوم نو دا مخکې شیر کوئ محترمو. د یو شیر د وجې نه کیدای شي ډیرو کسانو ته فایده ورسي نو تاسو باغې سره په اجر او ثوابونو کې پوره حصه وي. نو نن د مازدیګر د رکعاتونو متعلق هغه تفصیل دا دی چې د مازدیګر ټوټل 4 رکعات مونځ دی او دا 4 رکعات دا به جدا جدا کې که یو ځای به کې نو 4 رکعات فرض مونځ د مازدیګر دا 4 واړه به یو ځای کې او دا 4 واړه فرض دي. د مازدیګر مونځ کې سنت او دغه رنګ نور سیزونه نشته. 4 رکعات مونځ دي او دا 4 واړه فرض دي او 4 واړه یو ځای دي. طریقه به دا محترم چې نیت تړئ نو دا به پکې وایي چې 4 رکعات فرض مونځ د مازدیګر کوم. بیا چې کله الله اکبر وکړي نو په اولنی رکعت کې به سورة الفاتحه یعنی الحمد شریف به ووایي، بیا به ورپسې سورت وي. په دویم رکعت کې به الحمد سورة الفاتحه ووایي او ورپسې به سورت ووایي. بیا دریم رکعت کې به صرف الحمد وللضالین امین پورې وي. په څلورم رکعت کې به الحمد وللضالین یعنی امین پورې وي. یعنی په پلانی 2 رکعات ډکو کې او د اخرنی 2 رکعات چې کم دي دا به تشو کې ګوري. د ډک او د تشو هغه تفصیل به تاسو سره په بل ویډیو کې به ان شاء الله شریک کم. دا ډک او تش دا صرف په فرض کې وي، دا په سنت او په واجباتو کې نه وي. نو د مازدیګر 4 رکعات مونږ شو 4 وانه فرض دي. په دې کې پلانی 2 رکعات هغه سنت 2 رکعات پکې چې کوم دی هغه ډک دي او وروستنی 2 رکعات تش دي. نو دا د مازدیګر د رکعاتونو هغه تفصیل تاسو سره ما دا شریک کړلو. نو زما خو دا دومره وس طاقت چې تاسو سره ما شریک کړو. نو تاسو چې کوم وس طاقت وي مخکې نور ملګرو سره هم شریک کړئ کېدای شي دا نور خلک وګوري تاسو ته به د هغې فایده ورسیږي. الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو